سترې محکمې د القادر ټرست په قضیه کې د غیر قانوني د نیولو وروسته تحریک انصاف مشر عمران خان د سمدستي خوشي کولو امر وکړو. سترې محکمې پخواني لومړی وزیر اعظم ته د اسلام آباد های کورټ IHC ته د رجوع کولو لارښوونه خو وکړه. دا لارښوونه د پاکستان د چیف جسټس عمر عطا بندیال لخوا جاری شوې کله چې عدالت د عمران خان د نیولو په ضد د درخواست اوریدنه بیا پیل کړه. د 9 پروز د سپریم کورټ درې کسیزه بینچ چې پکې چیف جسټس محمد علي مظهر او جسټس اطهر من الله شامل دي د احتساب قومي ادارې ته امر کړی چې عمران خان عدالت ته وړاندې کړي. محکمه به نن یو مناسب حکم صادر کړي. CJP د اوریدنې په تفصیل کې ویل او زیاته کړه چې محکمه د دې مسلې په اړه ډېر جدي و. وروسته عمران خان ته مازیګر یو شپږ بجې په کلکو امنیتي تدابیرو کې عدالت ته وړاندې شو. یو خبریال د په ځای کې ویل چې پخوانی لومړی وزیر د قاضیانو د دروازې له لارې سپریم کورټ ته دننه شوی دی. د عمران خان د راتګ نه وړاندې د سترې محکمې مخې ته کلک امنیت نیول شوی و چې د پولیسو رینجر ځواکونو او د بمونو ډسپوزل سکواډونو هم غوښتل شوي وو. یوازې وکیلان او خبریالان له مخه د محکمې په یو نمبر کې شتون لري چېرته چې اورېدنه ترسره شوې. میډیا دا هم ویلي چې د اسلام آباد DIG سکیورټي د امنیتي وضع د جایزې لپاره محکمې ته ورغلی و. عمران خان د القادر ټرست په قضیه کې نیولې شوی دی. د دې درغلو د کیس بنیاد د هغې ځای نه ایښودی شوی کله چې د ملک تر ټولو مالدار تن ملک ریاض لندن ته په غلا 190 میلیونه پونډونه منتقل کړل او هغه د لندن تحقیقاتي ادارې نېشنل کرایم ایجنسي ونیول. هغوی ته پلټنو کې دا معلومه شوه چې په دغه پیسو ټیکس د پاکستان حکومت ته نه دی ورکړی شوی او هغه رقم یې د پاکستان حکومت ته حواله کړو. هغه وخت کې عمران خان وزیر اعظم او دغه رقم یې د قومي خزانه کې د جمع کولو په ځای واپس ملک ریاض ته ورکړو او هغه ورته په بدل کې 80 کناله ځمکه د القادر ټرست په نوم ورکړه او په هغه یو عارضي یونیورسيټي جوړه کړه. خو نه وایي چې دغه عمل د پاکستان خزانه ته زیان رسولی دی او دغه رقم د عام ولس دی کم چې د ذاتي ګټو لپاره استعمال کړی شو. په دغه مقدمه کې عمران خان نیول شوی او تحقیقات تر شروع دي خو عمران خان تر اوسه پورې دغه پیسو جواب نه دی ورکړی. علب خان شیرپو دلبر نیوز 400